ته به داسې یو خبره وکړي پروا به دې پې ونه شي تا ته به وړه غوندې ښکاره شي او الله به قیامته پورې په تا خپل غضب او غصه ولیکي والعیاذ بالله الله به درنه خوشحالي چې تا دومره خطرناکه خبره دومره خطرناکه خبرې کوي لکه دا ژبه مکمل پرانیستل او چې څه دي خولې له راځي هغه ویل زما محترم ورونو دې سره روژه بربادېږي حسن بصري رحمت الله علیه به یوه عجیبه خبره کوله فرمایل به د حسن بصري رحمت الله علیه هغه تابعي تېر شوی دی په بصره کې به دا و ډېر لوی عالم چې د ده په باره کې راځي لیس له کلام ساقط ده چېرته بې فایدې خبرې نه دي کړي وایي دا به غلی ناست غلی به ناست خاموش او کله به چې تا د ده دې مخ ته کتل تا به ویل که ده باندې څه غم راغلی په کور کې لکه د چا کور کې چې مړی شوی داسې خفه ناست دې معروف داسې حزینو ده او چې کله به یې خوله په اوله خبرې به یې کولې د حکمت خبرې به یې کولې بې ځایه خبرې به بالکل نه کولې چا ته یو ځل د دې تپوس هم کړی دا ولې ته داسې کوې چا سره ډېرې خبرې نه کوې هر وخت داسې غمجنې وایي ما یو حدیث اورېدلی زه هغې یېرولی یم دا ژبه مې بس بیا بنده کړې ده ډېرې خبرې نه کوم چې ضرورت راشي بس خبره كم حديث ويا حديث كذا الله نبي فرماي إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا یو بنده به کله داسې یو خبره وکړي چې د ده به ډېر با قبوله شي چې به دا ما څه وویلې لکه بس هوایي خبره ده لمده ژبه ده ومې ویله نو وایي دی به پرې پروا هم ونه کړي او د الله نبي فرمایي دا حدیث دی نبي علیه السلام فرمایي یو سړی به داسې خبره وکړي چې د ده به پرې پروا هم نه او يهوي بها في جهنم د دې یوې خبرې د لاسه د جهنم اخري ځای ته وغورځېږي ودې حدیث زه یارولی چې الله نبي فرمایي کله به د خولې نه داسې خطرناکه خبره راوځي چې په دې یوه خبره به د الله د جهنم لاندې ځای ته وغورځوي او بل حدیث کې راځي ورسره همدې حدیث سره چې الله رب العالمین ته به داسې یو خبره وکړي پروا به دې پې ونه شي تا ته به وړه غوندې ښکاره شي او الله به قیامته پورې په تا خپل غضب او غصه ولیکي والعیاذ بالله الله به درنه خوشحالي چې تا دومره خطرناکه خبره دومره خطرناکې خبرې کوي لکه دا ژبه مکمل پرانیستل او چې څه دي خولې له راځي هغه ویل زما محترم ورونو دې سره روژه بربادېږي